السلام علیکم ملګرو د عمران خان لپاره چې کم یو سپیشل جهاز راغلی هغه جهاز واپس خالی لاړو. عمران خان په هغې کې کېناستو او عمران خان ته چې کم پیشکش شوی چې یاره ته پاکستان پرېږده او بهر ملک ته لاړ شه. عمران خان هغه پیشکش مسترد کړ. د مسلم لیگ نون یو ډېر اهم رهنما اتاتارر د صدر ډاکټر عارف علوي نه د استعفې مطالبه کړې ده. دا مطالبه یې ولې کړې ده؟ دې ټایم کې صدر کم اهم شخصیاتو سره ملاقات کړی دی چې د هغې نه پس د پاکستان تحریک انصاف لپاره په حالاتو کې نرمي راتلی شي نه دی ځکه دا مطالبه کړې ده. بل اړخ فوجي افسرانو د آرمی چیف او ډي جي آی سای نه یو ډیره غټه مطالبه کړې ده. هغه مطالبه څه ده؟ او د پنجاب حکومت طرف نه چې زمان پارک اپریشن حواله سره پاکستان تحریک انصاف لا کم وخت ورکړی شو هغه وخت ختم شو. د حواله سره اوس کم اپډیټس دي زمان پارک کې به اپریشن کیږي او کنه. دا ټولې خبرې په دې نوې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. ملګرو دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. لاول راځو د یو څو ورځو داسې خاص کر پرونه داسې په الکترونیک میډیا باندې دا خبر چلیږي چې یاره یو سپیشل جهاز د عمران خان لپاره راغلی دی او عمران خان ته دا آفر شوی دی چې دې کې ته کېنه بهر ملک ته لاړ شه بشرا بیبي ځان سره هم بوزه او هلته په سکون سره خپله زندګي تېروه او کله چې حالات نرم شي دلته حالاتو کې نرمي پیدا شي نو بیا ته واپس راشه کال واپس. خو عمران خان دا پیشکش مسترد کړ. هغه دا وویل چې زما مرګ ژوند په پاکستان کې دی زه به په یو صورت کې هم پاکستان نه پرېږدم او بهر ملک ته به نه ځم. او نن هغه دا هم وویل چې څنګه تاسو ته پته ده ډېر کسان داسې دي چې هغوی پاکستان تحریک انصاف پرېښودل. نو عمران خان هغوی حوالې سره دا وویل چې زه خپلو کارکنانو ته هم دا وایم چې هغوی ته بدې ردې نه وي ځکه چې هغوی باندې ډېر زیات پریشر دی هغوی پریشر نشي برداشت کولی او ځکه پاکستان تحریک انصاف پرېږدي. خو که زه یوازې هم پاتې شم نو زه به بیا هم د دوی مقابله کوم او زه به د پاکستان نه بهر نه ځم. او یو خبرې ته که تاسو سوچ وکړئ که نه نو دوی عمران خان خلاف هر قسمه اف آی آر یې وکړې هغه خلاف یې هر قسمه څیزونه وکړل. خو که یو خبره تاسو نوټ کړي نو د هغه نوم یې په ای سی ایل کې وانه چو. د هغې وجه دا ده چې عمران خان یو صورت کې هم بهر نه ځي او دوی هم دا غواړي چې عمران خان د بهر لاړ شي او د هغې نه پس موږ د هغه خلاف پروپاګنډه وکړو چې یاره هغه ویرېده او بهر لاړ او د هغه چې کومه بیانیه ده نو هغه بیانیه به بیا کمزوري شي. خو عمران خان هم اوس دا یو ضد راټینګ کړی دی هغه وایي چې زه بهر نه ځم او هغه له چې کومه سپیشل تیاره راغلی وه نو هغه تیاره چې ده خالي واپس لاړه. بل اړخ ته اتاتارړ د صدر ډاکټر عارف علوي نه یو ډېره غټه مطالبه کړې ده چې صدر ډاکټر عارف علوي دی استعفا ورکړي. د هغې وجه دا ده چې صدر ډاکټر عارف علوي د سعودي نایب وزیر داخله سره ملاقات کړی د یو ای نه هم هغه ته فون کال راغلی دی او دوه ملکونه نور هم داسې دي چې هغې سره صدر ډاکټر عارف علوي په رابطه کې دی او ویل کېږي ده چې دې نه پس کیدی شي د پاکستان تحریک انصاف لپاره چې کوم سخت حالات پیدا شوي دي په هغې کې نرمي پیدا شي او دې وجې نه اوس مسلم لیگ نون او صدر او اتاتارړ چې دی هغه اوس د صدر ډاکټر عارف علوي نه د استعفې مطالبه کړې ده. یو څو ینګ فوجي افسران دي هغوی د آرمی چیف او ډي جي آی سای نه یو ډېره غټه مطالبه کړې ده. دا خبر چې دی نه مخدوم شهاب الدین هغه دا خبر ورکړی دی چې یاره ذرایع دا وایي چې دې ټایم کې د آرمی چیف نه او ډي جي آی سای نه یو څو افسران داسې دي چې هغوی دا مطالبه کړې ده چې کور کمانډر هاوس چې دی لاهور کې او جی ایچ کیو دی نو هغې کې چې څومره هم کسان دننه داخل شوي دي د هغې خلاف ته سخت ایکشن واغستی شي او نه صرف د هغې کسانو خلاف بلکې چې کوم کور کمانډر لاهور دی او جی ایچ کیو چې کوم سیکورټي انچارج دی نو د هغه خلاف هم د کاروایو شي او هغوی ولې د دې چې کوم کور کمانډر لاهور دی او جی ایچ کیو ده د هغې حفاظت یې ونه کړو او کومو کسانو چې هم په خپلو ډیوټۍ کې غفلت کړی د هغوی خلاف خو د هم ډېر غټ ایکشن واغستی شي او د هغوی خلاف ته هم کاروایی وشي. بل اړخ ته د پنجاب نگران حکومت طرف نه چې زمان پارک اپریشن حوالې سره پاکستان تحریک انصاف لا کم ټیم ورکړو نو هغه ټیم ختم شو. پرون د پنجاب چې کم نگران وزیر اطلاعات دی نو هغه دا ویلو چې یاره په زمان پارک کې 40 نه والا 50 پورې دهشتګرد داسې دي چې هغوی پناه اخیستې ده او پاکستان تحریک انصاف ته دا دهشتګرد موږ ته حواله کړي. د هغې نه پس موږ ولیدل چې یاره ډېر زیات پولیس د زمان پارک طرف ته لاړل څومره لارې دي هغه بندې کړې شوې او یو داسې لګېده چې یاره زمان پارک کې یو ډېر غټ اپریشن کیدی شي او عمران خان هم ګرفتاریدی شي. عمران خان هم دې حوالې سره وویل چې یاره پولیسو زما کور په خاصار کې اغوستی دی ګیر چاپېره پولیس دي او کیدی شي هغوی ما ګرفتار کړي. دې ټایم کې که موږ وګورو نو زمان پارک طرف ته چې څومره هم لارې ځي هغه بندې دي او هر یو وخت داسې ښکاري چې یاره څه ټایم به داسې راشي چې کاروایي به پولیس وکړي او
پرون بیا چې کوم داسې وشو چې یاره دا خبرونه چلیدل چې زمان پارک کې اپریشن کیدی شي نه بیا عمران خان چې کوم دی نو هغه کوم لوکل میډیا دا الکترونیک میډیا او انټرنیشنل میډیا کوم نمائندگان دي هغوی زمان پارک ته دعوت ورکو چې هغوی د پخپله باندې دلته کوریج وکړي او هغوی دې وګوري چې آیا دلته دهشتګرد شته او که نه. اوس د پنجاب چې کوم حکومت دی هغوی هم دا هم ویلي دي چې یاره زمان پارک نه چې کوم دهشتګرد دلته پناه اخیستې وه هغوی د دې ځای نه تښتېدلي دي او هغې کې زیات تر داسې دي چې هغه موږ ګرفتار کړي هم دي. نو اوس آیا پنجاب حکومت چې دی هغه به په زمان پارک کې اپریشن کوي او که نه کم اپډیټس وو اما تاسو سره شیر کړل. مخکې کم اپډیټس وي اب هم انشاءالله په دې پیج باندې زه تاسو سره شیر کوم. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.